أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يقول ائذني ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. نانی درس کے ان شاء اللہ العزیز سورۃ توبہ پارہ نمبر 10 رکوع نمبر 7 آیات نمبر 49 50 51 52 سلور آیاتونه چې نو هغه به ویلې کېږي. څنګه چې مخکې ته نو هغه تفصیل مونږ کړو چې په دې کې تقریبا تر اخره پورې چې نو هغه د غزوه تبوک چې نو هغه مختلف پهلو ذکر کېږي. نو کله چې حضور علیه الصلاۃ والسلام د غزوه تبوک د پاره تللو نو په دې کې نو هغه عام اعلان شو ځکه رومیانو تعداد چې نو هغه ډېر زیات ولو او د هغوی نو هغه د تبوک پورې چې نو هغه راغلي ول. دا خو بیا د الله جل جلاله احسان او فضل کرم ونو چې حضور علیه الصلاۃ والسلام کله چې نو هغه د مسلمان صحابه سره چې نو التلاړ نو حضور علیه الصلاۃ والسلام سره ډېر زره چې نو هغه صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ول. بیا چې کله التلاړلو نو دا هغوی باندې نو الله پاک رو پرې باسلو چې دوی خو چې نو هغه په موږ پسې رالل حالن کې مونږ خو ته کړې داوه چې مونږ به زو په دوی باندې به حمله کوو. نو دوی دومره جرأتمن خلک دی او دوی د هغه ځای نه چې نو هغه تبوکه پورې 800 میل فاصله چې نو هغه توی کړه او زمونږ پسې رالل یعنی اقدامي جهاد دی وکړو دومره لوی اقدام دی وکړو مونږ پسې مخې باندې نو رالل. الله جل جلاله دا هغوی زړونه چې نو هغه مرعوبه کول او د هغوی هلته نه رومیان د دغه ځای نه واپس وتښتېدل. مسلمانان چې نو الله پاک کامیاب او کامران کول بغیر د جنګېدلو نه الله پاک مسلمانانو له چې نو هغه دغه فتح ورکړله. نو کله چې دا تلل نو منافقانو مخکې مونږ ووی د هغوی مختلف بهانې چې نو هغه یې کولې. نو دوی کې یو کس و جد بن قیس و. نو دا منافقانو کې و د دې ډول ډال باندې چې نو هغه هم ښه برابر و او د هغې سره چې نو هغه ډېر زیات مالدار هم ولو. نو دی چې نو هغه راغللو خو اوس د منافق خو منافق وي بېدینه بېدینه د تمیز چې نو هغه د خبرو هم څه تمیز نه د ناستې پاستې چې نو هغه هم څه تمیز نه او مخې ته دې ته هم نه ګوري چې ما ته مخې ته مخاطب چې نو هغه څوک دی خو دی د خپل چې نو هغه خپل حرکت د هغې نه چې نو مجبور هغه شانتي کوي. نو دی جد بن قیس دی چې نو هغه رالو حضور علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایل د الله رسول زه به ستاسو سره چې نو هغه جهاد له تللی وم تبوک ته به چې نو هغه زه تللی وم خو ما له اجازت راکړئ زه چې نو هغه نشم تللی ولا تفتني او ما په فتنه کې ما اچوئ. اوس فتنه چې دی نو هغه څه وه حضرات چې نو هغه مفسرینو ذکر کړی دی د بېهوده جمله چې دی نو هغه استعمال کړه او هغې دا ووي چې د الله پیغمبره تاسو ته به پته وي زه چې نو ما کې یو عیب موجود دی او هغه عیب دا دی چې زه چې دی نو هغه د ښځو نه ډېر ناچاره زه چې دی نو هغه سرې سپینې ښځې چې دی نو هغه کله وینم نو زه ما ته بیا په خپل ځان باندې قابو نه نو هسې نه چې زه لاړ شم د جهاد دپاره او بیا هلته چې نو هغه پاتې شم یعنې د هغوی سره چې نو هغه تعلق او محبت جوړ کړم او هلته په هغې کې پاتې شم. نو دا اوس دومره نه ګوري چې ما ته مخې ته مخاطب چې نو هغه څوک دی د الله پیغمبر چې نو هغه دی بیا د الله د پیغمبر مخې ته داسې چې نو هغه په حش گفتگو کول دا خو په خپله لویه فتنه ده او جهاد نه پاتې کېدل دا خو په خپله چې نو هغه لویه فتنه ده. نو د دې رومیانو ښځه چې نو هغه دغه شانتې ښکلي او دا دی نو زه به هلته چې نو په هغوی سره چې نو هغه په هغه عشق او محبت کې مبتلا شم نو ما تاسو مال اجازت راکړئ او زه نشم تللی. الله پیغمبر فرمایل زه صحیح ده تا ته اجازت دی
الله جل جلاله دا آیاتونه راولېږل الا فی الفتنة سقطوا دی خو په فتنه کې چې نو هغه اخته شوي دي یو خو د حضور علیه الصلاة والسلام مخې ته داسې بېهوده خبره کول او دویم چې دی نو هغه ده چې دی چې دی نو هغه څه چل وشولو د جهاد نه چې دی نو هغه پاتې شولو چې په دې وخت کې چې نو هغه نفیر عام حکم دی او د دغه نه پاتې کېږي د دې نه به نور لا څومره لویه فتنه چې دی وایي چې زه په هغې کې هغه خو لا په شک کې دی چې کېږي به او که نه دا خواصیم د دروغ ویلی دي او دا کم چې د وکړلو نو دا خو واقعي صریح چې نو هغه غټ ګناه دی او فتنه ده وان جهنم لمحيطه بالكافرين بشک جهنم چې نو هغه راګرون کې د کافرانو لره بیا الله رب العزت دغه منافقانو چې نو هغه څه کوي مخکې نور چې نو هغه بد خصلتونه ذکر کوي و یو د دې د رړه چې نو هغه کینه او عداوت دا هم دی ان تصبك حسنه تسؤهم کچرته دوی تا تستاد الله رب العزت څخه خوشحالي درکې فتح او نصرت درکې مال غنیمت درکې نو تاسو ته چې کومه خبره د ښېګړې الله پاک ستاسو سره وکړي نو دوی په دغې باندې تسؤهم خفه کېږي و ان تصبك مصیبة او کچرته تاسو ته څه مصیبت او تکلیف چې دی نو هغه راورسېږي نو یقول قد اخذنا امرنا من قبل نو بیا دی وی زه شکر دی مونږ خو چې دی نو هغه مخکې نه خپل کار سنبال کړی دی مقصد دا دی مونږ خو د مخکې نه د دغې نه انکار کړی دی ځان مو چې دی نو هغه پاتې کړی دی مونږ د دغې تکلیف او دغې نه چې دی نو هغه بچ شولو ويتولوا وهم فرحون الله دې واپس شي او دوی چې دی نو هغه خوشحالیږي یعنې د جهاد د موقع نه دوی پاتې شي دومره لوی چې دی نو هغه نقصان د دوی وشي خو دوی صرف دنیا چې دی نو هغه اسره کړې ده او د دغه دنیا په اسره کولو په دغه شیز باندې چې دی نو هغه دوی خوشحالیږي قل تو ته ووایه ای پیغمبره لا یصیبنا الا ما کتب الله لنا مونږ ته خو چې څه هم رارسي یو هرګز مونږ ته یو تکلیف او راحت چې دی نو هغه نشي رارسېدلی سوا د هغې نه کم چې الله پاک زموږ دپاره مقرر کړی دی دې وجې نه ویلی کېږي وایي د چا چې په تقدیر باندې ایمان وي نو د چا چې په تقدیر ایمان وي د هغه ته 500 فایدې چې دی نو هغه میلایږي یو فایدې چې دی نو هغې کې من جمله دا ده چې د چا په تقدیر باندې ایمان وي چې زما مقدر کې دی الله پاک څه لیکلي هم هغه به میلایږي دی به چېرته هم چې دی نو هغه د دنیا مال اسباب یا د بل یو شیز دپاره حرام ذرایع چې دی نو هغه نه استعمالوي ولې د دغه پته ده چې که زه حرام ذرایع هم استعمال کړم نو ما ته خو به هغه میلایږي چې کم زما په تقدیر کې دي دویم دا دی چې په دې انسان کې به چېرته تکبر نه راځي ولې دی به چې دی نو هغه وایي که زه هر صورت تکبر یاده نو دا خو زما څخه خپل کمال نه و دا خو د الله احسان و نو بده کې به تکبر نه راځي درېیمه فایده به دی چې دا انسان کې به همیشه چې دی نو هغه عجزي وي ځکه د که د دین په اعتبار سره او که د دنیا په اعتبار سره که د عهدې په اعتبار سره او که د مال اولاد په اعتبار سره څومره هم ترقي میلایږي نو دی به دا خپل ځان طرف ته چې دی نو هغه نه منسوب کوي بلکې دی به دا الله طرف ته منسوب کوي او څلورمه فایده چې دی نو هغه به دی چې دی به د اسبابو باندې بیا یقین نه ساتي دی به یقین صرف چې دی نو هغه د الله پاک په ځان سره چې دی نو هغه ساتي ولې د ته پته چې دا اسباب هېڅ کار هم نشي کولی دا خو په درجه د سبب کې دی بس ما استعمال کړلو کېږي خو به هغه چې کم زما مقدر کړي او پنځمه فایده چې دی نو هغه دا ده چې د دې چې دی نو هغه دی به چې نو هغې سره څه کوي دغه اسباب دا شیزونه چې کله استعمالی نو که د ده نه دغه عهده هغه منصب کم شیز د حصول دپاره چې د تک و تک کړی نو که دغه فوت شي نو دی به غمجن کېږي نه ولې د ته به پته وي چې ما خو نو هغه خپل ترتیب خپل تدبیر مې اختیار کړو خو نور دا مزید زما په قسمت کې نو د ده نه چې نو هغه د ده مقصود که فوت شي نو د دغه مقصود په فوت کېدو سره دی بچنه نو هغه غمجن کېږي نه نو دی وجنه تقدیر باندې ایمان مسلمان په هر وخت کې نو هغه به خیر دی خو شرط ولدا چې مسلمان شي الله دې مونږ کامل ایمان مونږ نصیب کړي ځکه نو الله پیغمبر ته ویل یصیبنا الا ما كتب الله لنا مونږ ته به هغه رسي چې کوم د الله د طرف نه دي نو هغه لیکل شوي دي هو مولانا هغه الله زمونږ مولا دی دوست دی زمونږ کارساز دی وعلى الله فليتوکل المؤمنون او په الله باندې په کار دی توکل وکړي مؤمنان اوس توکل څه ته ویلی کېږي څو کره ته مونږ چې نو هغه ویلو بعضې خلک په توکل کې چې نو هغه افراط او تفرید کوي کمې زیاتې کوي څوک چې نو هغه توکل او اسبابو کې کمې زیاتې دا دی کوي بعضې خلک داسې وي چې د هغه پس په هر شي کې سبب زوتی
که دا شی جدي سي به وشي که دا نه ولو جدي سي زه کولی شم نه دومره اسبابو باندې دومره یقین هم نه دی ساتل پکار اسباب صرف چې نو هغه په درجه چې نو هغه دغه استعمال کولی شي خو اسباب دا بچ نو هغه د اسباب په درجه کې ساتي یقین به د الله پاک په ذات ساتي چې ګوره دا هیڅ هم نشي کولی او دویم چې نو هغه څه دی دویم چې نو هغه توکل دی او باغې کې بعضې خلک هغه چې نو هغه داسې وکړي چې څوک داسې اکثر په توکل یا سره راشي چې هغه ته تو د څه سبب نه دې ته ضرورت نشته مثال په طور کې دی بیماري او تو ورته چې یاره سنت طریقه دا ده لاوت 2 رکعته نفل وکړه دعا وغواړه صدقه وکړه بیا علاج وکړه علاج سنت طریقه نه ما ته به د ګولۍ نه وي نه ما ته به د ډاکټر نه وي نه دا ولې نه وي دا خو سبب دی دا خو الله پاک پیدا کړی دی د پاره دی چې تا باندې به دا راځي صحابه چې حضور علیه الصلوۃ والسلام ته کتاب الطب کې راځي ترمذی جلد ثانی کې حضور علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایل د الله رسول یا رسول الله ان تداوی مونږ چې دی نو هغه دوايي چې دی نو هغه مونږ کو دا صحیح دی نبی علیه الصلوۃ والسلام او تداووا یا عباد الله علاج چې دی نو هغه کوي نو صحابي فرمایل د الله رسول ول د تقدیر خلاف نه چې زما الله پاک زما تقدیر کې یو شی لیکلی بیماری لیکلی او زه هغه علاج وکم ختم کړم الله پیغمبر د بیماری دغه علاج هم الله پاک لیکلی دی دا هم ستا په تقدیر کې دی خدا نه چې څنګه علاج نه جوړ شو ډایرکټ چې نو هغه منډه کې او ډاکټر لزان رسو الله کنه خکېږي نه سنت طریقه دا ده مسلمان شان دا دی دی بل اول 2 رکعاته نفل وکي بیا به دعا وکي بیا به د خپل وس مطابق صدقه وکي بیا د هغې نه وروسته په 3 درجه کې به نو هغه دی بیا دوايي او طبیب چې نو هغه استعمال کوي بهرحال نو بعضې خلک هغه دقه کوي او د مسلمان کار څه نه دی به سبب استعمالوي خو یقین به د الله پاک په ذات باندې ساتي چې کېږي به هغه چې کوم الله غواړي قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنين نو بیا ورته تو وایه ای پیغمبره تاسو زموږ متعلق چې نو هغه انتظار نه کوئ مګر په دوو کې د یوې ښېګړې اوس هغه دوو کې د یوې ښېګړې څه نه مونږ خو ځو رومیان چې نو زموږ نه په تعداد کې سوا دي ډېر زیات جنګجو دي د هغوی سره اسباب چې نو هغه ډېر زیات دي مونږ ته خو به الله رب العزت چې نو هغه په دوو کې یو ښېګړه خامخا راکوي خو ستاسو قصه چې نو هغه خطا شوه الا فی الفتنة سقطوا تاسو بیا نو هغه فتنه کې ګیر شولی اوس هغه 2 ښېګړې څه دي نو یا چې نو هغه شهادت دی او یا چې نو هغه غازی کېدل او مال غنیمت دی نو که مونږ کامیاب او کامران شو فتح الله پاک راکړو چې د غازی مقام به راته میلاو شي مال غنیمت به په لاس راشي او که الله پاک راته د شهادت مقام راکړلو جو شهادت لوی مقام دی حدیث مبارکه کې راځي 2 قطرې د الله په نظر ډېرې زیاتې محبوب دي یو د انسان هغه چې د الله رب العزت خپل ګناهونه یاد کړي او د الله د یری چې نو هغه دی وجاړي د سترګو نه اوښکې لاړ شي او دویم چې نو هغه د شهید د بدن چې نو هغه قطره وینه دا لازمه کې ته نه رسېدلی الله پاک د ټول ګناهونه معاف کړي او دویم دا چې په قبر کې به د شهید نه چې نو هغه سوال جواب چې نو هغه نه په د باندې به د قبر سزا چې نو هغه حرام وي د ده چې نو هغه په قبر کې به دی ښکلی روغ سالم محفوظ چې نو هغه به پروت وي او بیا به په آخرت کې چې نو هغه په خپله خو هم بخلی شوي او د ځان سره به د اویا کسانو هغه چې په هغوی باندې جهنم واجب شوی دی د هغوی شفارس به هم کوي نو الا احدى الحسنین تاسو خو د 2 خبرو چې نو هغه زموږ انتظار کوئ یا به راته مقام شهادت حاصل شي تاسو د دې په انتظار دا موږ ته خوښ دی او یا به راته فتح او نصرت میلاو شي خو ونحن نتربص بكم مونږ چې نو هغه ستاسو په دغه انتظار کوي ان یصیبکم الله بعذاب من عنده دا چې الله پاک به تاسو له عذاب درکړي چې نو هغه د خپل طرفه او بأیدینا او یا زموږ په لاس کېدای شي الله پاک وایي چې څنګه د نور کافرو سره جنګېږي داسې سره مو جنګېږي حدیثو کې راځي روایت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ حضور علیه الصلوۃ والسلام ته فرمایل اذا الله رسوله کافر خو زموږ سره عام چې نو هغه خلاف دي هغوی ته خو د هغوی نه موږ ته دومره تکلیف نشته لکه څومره چې راته د دې منافقانو نه دی نو که ستاسو اجازه ته چې موږ د دې سره چې نو هغه وجنګېږو نبی علیه الصلوۃ والسلام نه بیا به عمر خلک په چې نو هغه دا خبره کوي چې حضور علیه الصلوۃ والسلام خپل ملګري هم چې نو هغه قتل کوي هلته خو به خلکو ته پته نه ځکه به ظاهره خو دوی ایمان هم راوړی دی ظاهره باندې دوی زموږ سره جماعت ته راځي مونځ هم کوي
نو دغه خپل اسلام اظهار کوي. نو چې کم نور خلک کې نو داغه به یاره دغه هیڅوک نه معاف کوي، نو دین اسلام ته به رکاوټ جوړ شي. کافر سره جهاد، د منافق سره جهاد چې دی نو هغه په دلیل دی، او د کافر سره جهاد چې دی نو هغه په سیب په اتیارو باندې دی. فتربصوا انا معکم متربصون، تاسو هم انتظار کوئ، مونږ هم چې دی نو هغه انتظار کوو چې الله رب العزت چې نو هغه ګټه او کامیابي چالو ورکوي. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. ومنهم او بعضې د دوی نه من هغه دی یقولو چې وایي اذن لی موږ له اجازت راکوي ولا تفتني او ما مخته کوئ په فتنه کې، ما مې غورځوئ فتنه کې. الا فی الفتنة سقطوا، واورئ خبردار دوی خو فتنه کې پرېوتلي دي. وان جهنم او بېشکه جهنم لمحیطة راګیره کوونکی دی بالکافرین کافران لره. ان تصبک حسنة کچرې ورسیږي تاسو ته څه ښېګړه تسؤهم نو دوی باندې بد لګي خفه کوي. و ان تصبک مصیبت او کچرې ورسیږي تاسو ته څه مصیبت یقول نو دوی وایي قد اخذنا مونږ خو سنبال کړی دی امرنا خپل کار من قبل د مخکې نه. ویتولوا وهم فرحون او دوی واپس لاړ شي او خوشحاله وي. قل ووایه ته پیغمبره لن یصیبنا هېڅ ګرځ چې نو راوه به نه رسیږي مونږ ته الا مګر ما هغه څه کتب الله چې لیکلی دی الله پاک لنا زمونږ دپاره. هو مولانا هغه الله زمونږ مولا کارساز دی. وعلى الله او په الله باندې فلیتوکل المؤمنون توکل دی وکړي مؤمنان. قول ووایه ورته پیغمبره هل تربصون تاسو انتظار نه کوئ بنا په موږ باندې الا احدى الحسنین مګر صرف چې نو هغه په دوو کې د یوې ښېګړې. ونحنو او موږ نتربصو انتظار کوو بکم ستاسو ان یصیبکم الله دا چې وورسئ تاسو ته الله پاک بعذاب عذاب من عنده د خپل طرف نه او بأیدینا یا زمونږ په لاسونو. فتربصوا پس انتظار کوئ تاسو انا معکم بېشکه موږ هم ستاسو سره متربصون انتظار کوونکي یو.